السلام علیکم. شور د اوبو نو ځکه مې لږ اواز تیز کو. دا خشته غونډې ابشار تاسو وینئ، دا ابتاباد هرنوي ده او دې ته زه راغلی ما سره د خپلو بچو او د نوسانو نوسو. نو نن چې زموږ ویډیو دا د هغې عنوان دی لکه مرزا غالب چې ویلي دي چې امونه وي، ډېر وي او خواږه وي. نو مینهوالو زه به پکې یو څه ایډ کوم او تاسو به د امونو هغه خوراک او خپل نوسو ته ملاقات هم کوم. نو هغه دا دی چې امونه وي، ډېر وي، خواږه وي او داسې د اور اوبو کې یخ وي. نو موږ سره اوسئ. نو دا هغه ابشار دی چې تاسو په بیک کیمره کې وینئ او څنګه چې ما تاسو وویل زموږ نن ټاپک دا دی چې امونه وي، ډېر وي او مرزا غالب خو پکې خواږه یاد کړي دي خو یخې نه دي یاد کړی. نو موږ امونه یخ کړي دي او راځئ تاسو سره هغه شریک کړو. نو دا د مریم بیبي د نوخار، دا عایشه او دا احمد دا خاطورمان دی. نو چې امونه وي، ډېر وي، خواږه وي او بچي او نوسان نوسي وي. نو زما د په توبو توبکي نور ولی خان هروره کمنټ ضرور راکړئ او دغه شان د الله د نظارې چې کومې دي په لږو وسایلو کې تاسو هم انجوی کولی شئ. خپل فیملي سره ضرور راشئ. څنګه چې ما تاسو وویل مریم، عایشه او احمد دا خپلو کې کزنز دي او زما نوسي دي. نو مینهوالو زموږ د دې ویلاګ مقصد تاسو ته دا صحت افزا مقام خولو. دې سره سره تاسو ته دا دغه در کول دي چې د ورلډ ټور وسم نینو د خپل ملک او د لنډو علاقو وزټ وکړئ. خپل کلي کې خوا کې داسې نیرونه سیندونه چېرته وي، خپل بچي نوسان نوسي ځان سوالی، د کور په ښکلی شی والی، چېرته لږ فروټ والی انجوی کوئ. ځکه دا ژوند زه بار بار دا خبره کوم یو ځل دی، بار بار نه دی او چې څونه خوند دی والی دا لږ دی. چا سره زیاتې مه کوئ بالکل او د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ او په لوی الله سپارو د الله په امان.